که د بل چا داسې څه کوېسچن وي نو کولی شي، څه تپوس وي نو کولی شي. نه د هر سړي ته لږ بند کا هر څه بار د دې غنمو باره کې دا پروسه کال چې کم سیزن تېر شوی دی سرخیم پې ډېر وځي او بیا پکې چې کومه دانه شو هغه دانې هم برابر نه کړې تشه راده او چې کومه دانې پکې شوي دي هغې کې بیا توره دانه راتله چې دې کم نقصان دی موږ د دې دغه کوم دي د دې خو لومبنۍ خبره دا ده چې دا کومه مسله تاسو وایې که نه چې یو خو دې کې سرخې راغې سرخې لومبنۍ سیز چې کوم دی نو هغه سرخې دي د هغې ریزلټ چې کوم د هغې راځي نو هغه وړه دانه راځي پوچه دانه راځي دانې پوچې وي. بل که تاسو وګورئ نو په هغې کې کله چې د یو زمیندار نه په دې سپریګانو کې غلطي وشي یا سپریګانې اونکي په وخت باندې نو د هغې نقصان دا دی چې دا دانې دا تاسو چې څنګه وایي چې تورې راځي دغه د سرخي تاسو وګورئ چې دا سیز لږ زه واضحه تاسو ته دغه کوم چې سرخي دا مرض چې کله راځي نو په دغې دوران کې د دې اپریل مارچ خوشا کې که تاسو وګورئ نو د دې موسم کې ګډوډوالي وي دا موسم کې هغه موږ ورته انګلیش کې فلکچویشنز وایو هغه پکې ډېر زیات وي شپه یخه ده روز ګرمه ده نور انتهایی تیز دی ټیک شو جي دې ځای کې دې ورځو کې که تاسو وګورئ نو دا بارانونه هم سټارټ شي جي کله چې بارانونه سټارټ کېږي نو دې ځای کې زموږ د پټي غنم چې کم دی نو کم از کم فوټ ولاړي دا لومبني بارانونه چې په دې غنمو باندې وشي نو د دې نه پس دا سرخې معمولي ولګي ډېر تکړه زمیندار ما کتلی دي چې هغې د هر ورځ پټي ته ځي او د هغې هغه څارنه کوي دغه سیوا شي نو دغه دې کې لکه خبر هم دغه ده که نه چې لکه کله بارانونو دغه سیوا شي نو د باران سره لازمي خبره ده چې لکه اوس تاسو وګورئ نو اوس نه نمي شروع ده جي زموږ هیومیډیټي لکه هغه پرخه وغیره شروع ده جي د دغې پرخې د دغې نمي د وجې چې کوم دی نو دلته په فصل باندې نقصان سره شي د سرخي شروع کي دا یو بیماری ده یو فنګل بیماری ده هغه راشي هغه په دې پاڼو باندې ولګي اوس که تاسو وګورئ جي د تجربې خبره ته کومه جي دا مرض په ټول پټي یو شان نه راځي دا په یو غاړه راځي په یو پوله راځي په یو وړوکي ځای کې وي اوس زمیندار څه چل کوي هغه راشي سهار وختي یا داسې غرمه کې یا ساختي مال هغه په دې پټي ورګډ شي نو هغه یې ګوري چې په کم ځای کې سرخۍ لګېدلی دی نو که تاسو وګورئ دا چې دی په کم ځای کې ګرځي نو دا سرخۍ دی ځان سره په دې جامو باندې ګرځوي په جامو پسې لګېږي مطلب دا دی چې پنګل دی دا وړي یو ځای نه بل ځای ته دا ټرانسفر کېږي ډېر ایزیلی جي ډېر په اسانۍ سره اوس جي تیر کال ما چې کومو زمیندارانو له سپریګانې ورکړې وې ما ورته وې تاسو به دا سپری کوئ خو د هغې یو طریقه ده جي یو خو دا ده جي کوشش داسې وکړئ چې 3 سپریګانې به لازمي کوئ جي 3 سپریګانې جي یو د دې سرخي د بارانونو نه لږ مخکې اکثر بعضې زمیندار ما کتلی دي هغوی یو احتیاطي او جنرل یو سپری وکړي په دې ټول پټي باندې د بیمارو خلاف ټیک شو جي دغه ځای کې دا بوټی لږ معمولي بچ شي بیا چې کله بارانونه شروع شي او د بارانونو په دې منځ کې یو هفته کې داسې یو ورځ څو ورځې لږ نور پکې لګي دي تیر کال هم دغه شوي و نور پکې ولګېدو نو ما هغه زمینداران چې به چا به کنټیکټ کړم ما ورته یاره تاسو سپری زر وکړئ دوباره وکړئ نو دوباره سپری وشوه جي د هغې نه پس یو هفته کې بیا بارانونه شروع شو نو په اخره کې د څو ورځې پس بیا باران مکمل ودرېد او بیا نور شروع شو جي نو ما هغه زمیندارانو ته دوباره بیا دغه کړو ما یاره تاسو یو احتیاطي یو سپری اوس درېیمه بیا وکړئ جي تاسو په خدای یقین وکړئ جي چې کم زمیندار به ما کته نو هغه به وایي چې یو دانه روغه ده دانه غټه ده دانه سپینه ده جي دا څه فایده شوه جي صرف د دغې 3 سپریګانو هغې ته دغه ریزلټ ورکړو جي دې کې دغه دا دی جي کوشش دا پکار دی جی چې ما اکثر زمیندار داسې ولیدل چې هغه کله د سرخي دا سپری کوي جی نه هغه په پټي هغه ځای نه شروع کوي چې په کوم ځای کې سرخۍ لګېدلې دي نه جی نه کوشش به دا کوئ جی چې سپری به تاسو سټارټ د پاک ځای نه اخلئ چې کوم ځای کې سرخي نشته جی کله چې تاسو د هغه ځای نه سپری سټارټ کړئ هغه چې کوم سرخي نه پاک دی بوټي هغه به اول په سپری باندې ووهئ د هغې نه پس چې کوم لږ ځایونو کې سرخي والا ځای نه دي هغه به پې تاسو سپری کړئ نو د هغې فایده څه ده د هغې فایده دا چې دا سیز مخکې خورېږي نه بل لکه ما تاسو ته ووایي که نه جي پوټاش د خپلو پټو له لازمي د فصل په عمر کې کم از کم 2 پیرې ورکوي دي 2 پیرې یو پیره اوبه خور کې ورکوي یو پیره سپری کې ورکوي د پوټاش دپاره جي تاسو ته زه یو دغه ښیم دا یو د بینر کې تاسو وګورئ نو دا یو تور بوتل دی پکې جي
دغه دی جی کیلس په باندې دی جی دلته شب قدر کې دوی سره شته جی ډېر ښکلي ریزلټ دی جی یو څو مثالونه دله در کوم جی په دې ګندو کې تاسو سره بره د دانشکول او پنډیالۍ کې دي د مرچکي یو څو زمیندارو نه هغوی وي یاره دا مرچکي وي کمزوري دي او داسې کاږه واږه دي ما ته یاره دا یو بوتل پې تاسو سپری کړې نو هغوی وي چې یاره دا خو ډېر غټ دی او دا پمپونه سیوا دي نو بیا یو دوه زمیندار را یوځای شو نو هغوی هغه بوتل نیم که په منځ باندې نیم یو کس واچو نیم بل یو دوه هفتې بعد زه هغوی سره میلاو شوم نو هغوی د خولې خپله وینا دا ده چې هغوی وایي چې یاره د دې پوټاشو سره د دې پوټاشو سره دونه فرق راغی چې موږ به 2 بورې وړې اوس 4 وړو جي نو دا 2 بورې اضافي ده د هغه فایده شوه جي د هغه له خرچه سې کمی جي دقه څیز دی جي نو دا لازمي جي تاسو د غنمو له پوټاش لازمي ورکړئ انشاءالله تعالی جي په درګۍ کې مې یو تجربه کړې وه د دې پوټاش یو زمیندار و داسې مشر او د هغه چې کوم غنم کرلي و نو هغه بیا اخره کې ما ته وایي چې د دې ګوتې د دې بند دا چې کوم سر دی دقسې یو دانه و جي نو دا چې تاسو کوم ترتیب خوراک بیمارو خلاف حشرات دغه په صحیح طریقه شي ان شاء الله فرق به راځي مننه